पार्टी कौमी वतन पार्टी जिंदाबाद कौमी वतन पार्टी जिंदाबाद कौमी वतन पार्टी जिंदाबाद कौमी वतन पार्टी जिंदाबाद لږ ډېر د ترقۍ اثرات ښکاري چې په هغې کې د ملي ډرایور جناب افطار احمد خان شیرپو د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو ډېر لوی کردار شته نن چې دلته کې پیګیش دی نن دلته کې د تنګي هسپتال دی افطار شیرپو زموږ لیډر دی ډېر بهادر دی او نه ډر دی چې د ځوانانو سر لښکر دی دغه زموږ سکندر دی خدمت به نه لکړي د ټولو پښتنو دا نمبر 1 پارټي قومي وطن 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 پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي بشیر اسمبلی کې تاسو سلیکټډ ممبران لیږلي شو چې هغوی اسمبلی کې خو کېناستل چې بیا د علاقې او د خلکو د عوامو تپوس یې هغې ساتو نه کړي حیات شهید قرباني کړې پروا د سر یې نه ده کړې پورې دغه کړل چې وینا د تنې د شیندلې پښتنو ټولو دا لیدلې د کامینو مشرانو ځوانانو د هر تن پارټي قومي وطن 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 پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي په دې به سوچ کوو په دې به غور کوو دا څلور پنځه کاله زموږ د علاقه ډېر وروسته پاتې شوه نور موږ نه غواړو چې زموږ علاقې سره زیاتې وشي او زموږ د علاقې نور وروسته پاتې شي دا زما خیال دی په دې معنی د تنګي خلک هم خفه دي ټول تاثیر خلک خبرې تل غوښته د پښتون دی ښکلی ډېر منشور مضمون دی بدلون د بل چا سره نشته بس هم د دوی سره بدلون دی ترانې وایي د وطن د بلبلانو د چمن پارټي قومي وطن 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 پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد دا به قومي وطن پارټي به پوره کوي او ملي رهبر جناب افطار احمد خان شیرپو به پوره کوي عزتمندو په دې زموږ په دې صوبې باندې ډېره تجربه وه راځي یو موټی شئ ځوانانو ای د وطن محافظانو دښمن د خپلې نښې لرې کړئ ای پښتنو وطن پالانو په سوچ او فکر مالاماله د شتمن دا شتمن پارټي قومي وطن 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 پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد چې د ټول صوبې خلک په هغه باندې اعتماد هم کوي او په دې باندې پوهېږي هم چې که هغه یو ځای کې ناست شي نو هغه مسله حل کیدی شي نو په دغې حوالې سره زما به د تنګي ټولو ملګرو ته ټولو مشرانو ته او خاص کر خپل دې ځوانانو ته دا درخواست خپل میندو خویندو ته به مې دا درخواست چې تاسو به راسره مرسته کوئ او په دې 8 فروری باندې به ډیوه تاسو کامیابوئ چې موږ د تنګي مسایل هم حل کړو د دې ټولې علاقې مسایل حل کړو زه بیا د نورالهي جان صاحب د هغوی د خاندان د هغوی د کورنۍ ډېر زیات مشکور یم ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې موږ هم دا موقع راکړه انشاءالله
دا تمه لرم چې نه صرف خپل ووټ پر راکوي، نه صرف د خپل خپلوانو پسې به ګرځئ بلکې خپل یار دوست پسې هم کوشش کوئ او انشاءالله په 8 فروری باندې به قومي وطن پارټي کامیابه وي. ډېره مهرباني. السلام علیکم.